درود شریف شوق او محبت سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، مخکینو جمعو کې مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سیرت یو سلسله شروع کړې ده او د هغې دوه حصې تقریبا شوي دي. نن د هغې درېمه حصه ستاسو مخې ته ذکر کوم. په دې سیرت النبی صلی الله علیه وسلم حصه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرورش او تربیت متعلق او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د واده متعلق یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کوم. د حضرت عبدالمطلب چې د رسول الله مبارک نیکه دی او د عبدالله پلار دی، څه وخت د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی او په داسې شان سره ساتلی دی چې په خپلو زامنو کې یا په خپلو نوسو کې د ټولو نه زیاته ترجیح دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی او دومره خاصه ترجیح ولا ورکړی ده چې په یو موقع باندې په حرم شریف کې عبدالمطلب صاحب ناست دی او زامن او نوسی ټولو سره ناست. رسول الله مبارک راغی او حضرت عبدالمطلب صاحب د خپل ځای نه پاسې د خپل څادر د اوږې نه کوز کړ او رسول الله مبارک ته یې خور کړ او په هغې باندې رسول الله مبارک کېنه. ماشوم دی، دغه خپلو بچو په اعتراض وکړه چې بابا جانه ته خو مونږ ته بالکل دومره توجه نه راکوې څومره چې د خپل نوسي ته ورکوې. مونږ د زامن یو، مشران یو، د ده ترګان یو، دله ترجیح ورکوئ، د ده ډېر زیات خیال ساتئ او مونږ ته بالکل د ده په نسبت باندې توجه نه راکوئ، خیال هم نه ساتئ. دا ولې؟ نو عبدالمطلب صاحب ورته وفرمایل چې بچیانو ما په دې ماشوم کې چې کوم څه لیدلي دي هغه مې په تاسو کې نه دي لیدل. دا ماشوم الله جل جلاله د پورا عالم د پاره او د پورا دنیا د پاره یو ستوری ګرځولی دی او آینده به دا ماشوم د پوره دنیا پیشوایی آقا وی او د ده به خلک تابعداري کوي. نو د ده حق جوړیږي چې زه ده ته ترجیح ورکم، د ده خیال وساتم. په یو موقع باندې حضرت عبدالمطلب صاحب د حرم شریف نه وی طواف کا او تاویده او ډېرې جړل او چغه به یې دا واله چې خدایه ماته مې خپل نوسی راموندی کړي، خدایه ماته مې خپل نوسی راموندی کړي. دا آواز به یې لګاوه او سرګردانه او تاویده د حرم شریف. چا دې تپوس وکړه بابا چغې ولې وې او د آواز دسې لګې ولې؟ اصل کې سحر نه زما دا نوسی ورک شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اوښ باندې چرته تللی دی، عمر یې کم دی، هسې نه چې بېدرکه شي اوښ او هغه ماشوم ورک نه کړي. د دې د وجې نه د سحر نه زه لګیا یم دا چغه وایم الله ته چې الله زما دا ماشوم چرته بېدرکه نه کړي، ورک یې نه کړي، که نه زما په دنیا کې بیا ژوند نه دی پکار. څه وخت تېر شوی و چې هغه اوښ چې کم دی نو واپس راغی او رسول الله مبارک په هغې باندې سوار و. ده وی ورمنډه کړه او رسول الله مبارک یې د خپلې سینې سره میلاو کړ او وی به چې بچو که ته نه وې نو په دې دنیا کې ګوره یاد ساته زما ژوند نور نه دی پکار. نو حضرت عبدالمطلب صاحب د رسول الله مبارک سره ډېره زیاته مینه کړې ده او ډېر مینه او محبت یې ورکړی دی د خپل نوسي سره او دومره مینه یې ورسره کړې ده چې کله رسول الله مبارک وی پیدا شو نو د کور ته یې ورمنډه کړه او فوراً رسول الله مبارک په خپل غیږه کې راواغسته او حرم شریف ته یې راوړ.
چا ورته وی څه پکې وی زړه مې غواړي چې اولنې کار په دې خپل ماشوم باندې زه وکړم نو هغه کار د بیت الله شریف طواف دی د بیت الله شریف نه وی تاو کو طواف یې پې وکړو بیا کور ته ویوړ او دا عمل چې کم دی نو بار بار چې به کله موقع میلاوي د حضرت عبدالمطلب صاحب ته دا خپل نوسی محمد رسول الله به راوړ او دا به چې کم دی نو په غیږه کې یا به په شاو او د طواف چې کم دی نو دغه چکرې به یې لګولې نو مینه او محبت یې ورسره کاو دومره حده پورې چې کله حضور مبارک ته 8 کالو نو عبدالمطلب صاحب بیمار شو او په ډیره سخته بیماری کې مبتلا شو داسې بیماری شو چې انسان ته بعضې وخت کې پته ولګي چې د دې بیماری د وجې نه زه د دنیا نه ځم رخصتېږم مرم نو بیا په هغې کې خلک وصیت کوي خپلو کشرانو ته وصیت کوي دا کار به کوئ دا به نه کوئ دا پلانکی ځای دی دا پیسې مې دي دا ټولې خبرې کوي د خپل ژوند چې کومې بې تېرې شوي عبدالمطلب صاحب خپل بچی را جمع کړو بیمار دی په حالت د مرګ کې دی او بچو ته وی بچو تاسو به وایئ چې زمونږ د پلار چې کوم دی نو موږ ته څه د خپل جیداد یا د خپل اساسي د خپل بینک بیلنس د خپل روپو د خپلو پټو او کټو تذکره کوي خو یاد ساتئ زه تاسو ته دغه قیسې نه کوم زما په اساسجاتو کې او زما په جیدات کې چې د ټولو نه قیمتي کم شی دی او کومه هستی ده نو هغه زما دا ماشوم وسه محمد رسول الله تاسو کوم یو ماته دا وعده راکوئ چې زما د مرګ نه بعد به د دې ماشوم حفاظت کوم ټول ورته وی دا الله خوږ بنده مونږ خو چې کوم دی زمونږ اباجانه مونږ خو د ده ترګان یو مشران یو چې ته نه یې نو د ستا په ځای باندې به مونږ یو پلار یتیم دی خامخا به چې کوم دی نو مونږ حفاظت کوو عبدالمطلب صاحب ورته وویل تاسو به وایئ چې د دې ماشوم سره ما دا دومره مینه او محبت ولې وکړ د دوو وجو نه مې ورسره ډېر مینه او محبت و یوه وجه دا ده چې د ده د پیدایش نه مخکې د ده پلار چې کوم دی نو وفات شوی دی د یتیم د خپل پلار سوری او سایه نه ده لیدلی هغه شفقت یې چې کوم دی نو نه دی لیدلی د دې وجې نه مې ورسره مینه او محبت کاو چې هسې نه د ده په زړه کې دا راشي چې کاس زما پلار ژوندی وی نو زما په سر به یې لاس راښکو دی او دویم مینه او محبت ورسره د دې وجې نه کومه چې په ماشومتوب کې مور بیبي چې کوم ده نو هغه وفات شوې ده د خپل مور خواږی هم نه دي لیدل د دې وجې نه چې کوم دی نو زه ورسره مینه او محبت او بله وجه د ټولو نه اهمه وجه دا ده چې په دې ماشوم کې ما اثرات لیدلی دي چې څوک د ده سره ټچ شوی دی او چا د ده سره مناسبت خپل جوړ کړی دی الله جل جلاله هغه بام عروج ته خېجولی دی الله جل جلاله ورته اوچته مرتبه ورکړې ده لہذا که د دې ماشوم تاسو خدمت وکړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو ته به هم د ده د برکته خدای درجه درکړي به هر حال ټول تیار شو خو عبدالمطلب صاحب خپل یو زوی ابو طالب د دې دپاره مختص چې زما د مرګ نه بعد به ته د خدمت کې او سم خدمت دی بیا محدثین حضرات وایي دا ابو طالب صاحب وایي د دې دپاره مختص که د رسول الله مبارک د تربیت دپاره د پرورش دپاره د ساتنې دپاره چې دا نور چې د ابو طالب صاحب څومره د عبدالمطلب صاحب څومره زامنو نو دا د نورو بیبیانو نه خو د ابو طالب صاحب دا د عبدالله خپل ورورو د رسول الله مبارک د پلار خپل ورورو د دې وجې نه وی چې دا خپل تره دی دا به چې کوم دی نو د خپل ماشوم زوی په شانتې وساتي د دې وجې نه ده ته دا ذمهواري حواله کړي او هغه به خدمت کا خو بیا که تاریخ وکتلی شي نو ابو طالب صاحب چې د رسول الله مبارک څومره په اوچت شان سره تربیت کړی دی او څومره خیال ساتلی دی انسان ګوته په خوله باندې حیران شي چې د خپل ماشوم دومره تربیت څوک نه کوي دومره فکرمندي سوچ چې څنګه د رسول الله مبارک چې کوم دی نو کړی
وای دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب چرته یوازې چې کم دینو د خپل ځان نه دی پرېښود هم وخت به د ګوته د په لاس کې و دی به ګرځاو چې اسې نه دا ماشوم څوک ضایع کړي زما د پلار وصیت دی چې دې ماشوم به حفاظت کې په اعلی مرتبه سره پرورش ورلکاو چې کله رسول الله مبارک د 12 کالو شونو د مدینه منورې او د عربو په هغه وخت کې د مکه مکرمه حالات داسې و چې په مکه مکرمه کې بدن نسنه کېده ټولې شړې وي که غرونه او غرونو کې هم شینکې منکې نه و سوي ګټې وي ټولې نو د دیو څومره آمدن چې و د خوراک ذریعې د معاش د وخت د تیرولو د گزاران هغه ټول سيزونه به د بهر نه راتل خلک به بهر تتله د تجارت په غرض باندې بتلو ولته کې به غستل خرڅول سوداګانې کولې بیا براتله هغه خوراک پیکا نو دی ابو طالب صاحب وای اراده دا وکړه چې زلال شماو شام تلال شمال دکی تجارت وکما د خوراک د پاره سيزونه پیدا کړ ابو طالب صاحب چې کله شام ته تنو په دغه وخت کې د رسول الله مبارک عمر 12 کاله ماشوم دیله دی بس جشو چې زه به در سره ام زم ابو طالب صاحب ډیر منع ک چې ګوره ته ماشومې ډیر زیات سفر دی د میاشتو سفر دی ته به تنگ شي ته به چې کوم دی نو زمونږ خراب شي خو رسول الله مبارک خفه کېده د هغې خفګان ته وینه وجوړ نو د دې وجې نه ابو طالب صاحب د ځان سره سور کو روان شو په قافله کې روان دي تر دې حده پورې چې ورسېده بصره یو ځای دی بصره ورته هم ویلی کېږي بصره ورته هم ویلی کېږي هغه ځای ته ورسېده او هلته کې یو میدان جوړ شوی و چې کمی قافلې به راتلې نو په هغه میدان کې په هغه پړاو کې به چې کوم دی نو ډیره اچوله او هلته به دمه کول ابو طالب صاحب او قافلې والا ټول ودرېده دغه ځای کې د دمې دپاره ټینټونه منټونه یې ولګول څه ګوري چې یو طرف ته ګوري نو یو غار دی په غار کې اوږد سوری دی تپوس یې وکړه چې دا سوری د څه دی او دلته کې څوک اوسېږي که نه خلکو ورته وویل چې آو دلته خو چې کوم دی نو یو پوپ اوسېږي د عیسایانو مشر چې کمی راهب هغه اوسېږي دلته کې او په میاشت کې یا دویمه میاشت بعد راوځي دا خلک انتظار کوي خلک ته دواګانې اخلي هغه وخت کې د هغه ځای د عیسایت چرچه وه چې دا پوپ دی غار ته ننوځي دی سوري ته ننوځي او یوه میاشت دوه میاشتې بعد چې کوم دی نو راوځي خلک انتظار کوي د لرې لرو ځایونو نه ورته خلک راځي د دوا اخیستو لپاره دیو پړاو اچولی دی دمه کوي ناګهانه چې کوم دی نو دغه پوپ وایي د خپل سوري نه چې کوم دی نو راووت دغه راهب به یې دې ته وی چې اکثر به روژه نیوله د خلکو سره به څه تعلقات نه کول په یو غار کې به پروت و عبادت به ځان لکاو او وخت به چې کوم دی نو داسې تېرېده په دغه وخت کې د رسول الله مبارک نه مخکې عیسایانو که نه د عیسی علیه الصلاة والسلام دغه قوم نو به هر حال دی راووته و په دغه بازار کې بازار لګېدلی او چې قافله به کله لاړه نو بازار به ولګېد خلک به راتله اغستل به یې کول دیو به پیار سره خرڅول نو خپل تجارت به یې خوراو او قافله کې به په زرګونو کسانو نو ګڼه ګوڼه وه او دا پادري وی را روان دی دا پوپ دا راهب را روان دی تر دې حده پورې د خلکو په منځ کې راغی و د رسول الله مبارک مټه یې ونیوله او یو خبره یې وکړه چې دا سړی چې کوم دی دا ماشوم د 12 کالو ماشوم دی وی چې هذا سید المرسلین هذا سید العالمین دا ماشوم دا د ټولې دنیا سردار دی او بیا وی چې هذا سید المرسلین دا د ټولو پیغمبرانو سردار دی خلک حیران شو چې دا خو ماشوم ملک دی پوپا راهبه تا ته څه پته ولګېده چې دی ته پیژنې او مونږ خو د ناشنا ځای نه راغلي یو تا ته د دې خبرې وینا چا وکړه وایي ده تپوس وکړه چې د ده ذمهوار سړی څوک دی د ده مشر په دې مجلس کې څوک دی په دې قافله کې
خلکو ورته وی چې د قافلې کم مشر دی ابو طالب صاحب دا چې کم دی نو د مشر دی چې رای ولې ماله ابو طالب صاحب ورته راغی خواته نو پوپ ورته وی راهب ورته وی ته د سي نو ابو طالب صاحب ورته وی زی پلار یم زی پلار یم وستانوم سره وی زما ابو طالب وی ته د پلار نه ته وی د پلار نه وی تا ته څنګه پته ولګېده چې زی پلار نه یم زی تر شوم تا ته څه پته ولګېده وی ځکه ما چې کتابونه کوم ویلي دي پخواني او زمون آسماني کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې د کم پلارینو هغه به د پیدایش نه مخکې مړي لہذا ته د پلار نشي کېدی د پلار به مړي یاو جی بالکل د پلار مړ دی د پیدایش نه مخکې مړ خلکو د دنه تپوس وکړه چې تا ته څه پته ولګېده چې دی چې کوم دی نو د آخري زمانې پیغمبر دی او دی د دې پوره دنیا سید او سردار دی هغه ورته وی په دې خبرو باندې مې وروسته پوه کم خو ماښام ډوډۍ انتظام زه تاسو له کومه بیا راځم چې کله روټۍ ته کېناستو نو دا خبرې به بیا زه تاسو ته به هر حال دغه پوپ او دغه راهب دغه ټولې قافلې والا روټۍ وکړه د وخت مناسب چې څه ای تیاره کړه او دی وی راغی د ځان سره یو کتاب اوس ورسره دی خلک ورته راجمع شو روټۍ موټۍ وخوړلې شوه د دنې تپوس وکړه چې تا ته څه پته ولګېده چې دا د آخري زمانې پیغمبر دی د پوپوی کتاب کولاو رسول الله مبارک ته نه کتل دی کتاب ته به کتل او خلکو ته وی چې ګورئ وته زمونږ په دې کتاب کې لیکلي دي چې د دې آخري پیغمبر دا نښې نښانې به وي د ده سترګې به قلمۍ وي د ده به په اندازې سره سترګې غټې وي وړې سترګې به یې نه وي د ده اننګې به غټي د ده مخ به تک سور او سپیني د ده د ګوتو اندازه به داسې وي چې ډکې ډکې ګوتې به وي د ده ورغوي به ډک وي د ده خپې به ډکې وي په ده باندې به سیوایي ویښته نه وي دی چې کله خاندي نو داسې به خاندي لکه چې کله خوله مبارکه وازه کی نو داسې به ښکاري غاښونه به داسې ښکاري لکه ګلۍ چې په خوله کې چې کوم دی نو نیولي وي ګلۍ ونه شي تکه سپینه او پړقېږي داسې به خاندي او دی چې کله ګرځي نو دی به داسې ګرځي لکه د برې نه چې راکوزېږي داسې په مضبوطیا به ګرځي اوس ما ته ووایې دا ټول صفات په دې ماشوم کې موجود دی او که نه دي ټول ووایي چې بالکل دا صفات په دې ماشوم کې موجود د دې راهب بحیره نوم دی بحیره وی نور درته څه پته ولګېده چې دا ماشوم د آخري زمانې پیغمبر دی وی زه په دې خپل غار کې ناسم کله چې تاسو په دې مخامخ غر باندې راکوزېدئ نو زما خیالو په دې غر کې داسې یو ګټه نه وه پاتې شو چې رسول الله محمد رسول الله دا ماشوم به را روانو چې هغې ګټې چې کوم دی نو دا راښکته شو نه و او محمد رسول الله ته سلام نه وکړی زه چې اندازه مې ولګوله نو په دې غر کې داسې ونه نه وه چې محمد رسول الله لاندې راکوزېده او هغه ونه ښکته شو نه و او محمد رسول الله ته سلام نه وکړ او دا تاسو ټولو ته پته ده چې کاڼي او بوټي هغه سړي ته سلام کوي هغه سړي ته ښکته کېږي چې هغه پیغمبري د پیغمبر نه علاوه بل چاته بوټي او کاڼی نشي ښکته کېږي د دې وجې نه ما ووي چې د آخري پیغمبر وی که تاسو یې نه منئ نو ستاسو اوراره څه شو نو په دغه ټیم کې رسول الله مبارک خپل اوښان اوبو له بوتلي اوبو له رسول الله مبارک داسې لرې را روانو وی چې تاسو د دې ونې لاندې ناست یئ او په دې صحرا کې صرف یوه ونه ده او د دې د لاندې سوری دی نور سوری موری نشته دی زه تاسو ته وایم وګورئ دې اوښ ته وګورئ او د محمد رسول الله ته وګورئ په دې ټوله صحرا کې چېرته ونه شته وی نشته د دې یوې ونې لاندې موږ ناست یو نورې ونې نشته دی وی وګورئ
پرشتو په د باندې وریځ د پاسه نیولې ده الله جل جلاله په د باندې د انور شواګانې هم نه راولي چې کله یې وکتل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوري باندې را روان دی دغه ځای نه سوری دی چې چرته ځي محمد رسول الله سوری ورسره ګرځي او یې که بیا یې هم نه منئ که نه نو چې کله رانږدې شي زه به تاسو ته خبره وکړم نو دغه غټه ونه وه خو کسان هم ډیرو دیو ته سوری کړی او لاندې ترې ناست وایي چې څنګه محمد رسول الله را مخامخ شو نو محمد رسول الله ته پکې د سوري ځای میلاو نه شو یو سیټ ته محمد رسول الله ودرېده وایي چې څنګه سیټ ته ودرېده نو ونه لول په یو ځای باندې ولاړه وه او اکدم د ونې څانګې چې کومې وې هغه تاو شوې او سوری چې کوم دی نو محمد رسول الله طرف ته دا ګورې هسې چې کوم دی نو افسانې نه دي او هسې چې کوم دی نو د ګوسلې نه دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله په کوم نعمتونه کړي دا هغه داسې حفاظت کړی دی الله جل جلاله زمونږ پیغمبر خدای مونږ ته داسې پیغمبر راکړی دی به هر حال دا ټولې خبرې وشوې د خلکو یقین پیدا شو ابو طالب صاحب ته وویل ته دا ماشوم چېرته بوځي د راهب ورته وویل وی زه بوځم شام ته هلته کې تجارتي زما څه کاروبار دی هلته کې زما دا ماشوم بوځم وی دا شام ته مه بوځه هلته کې ډېر شی راهبان دي کاهنان دي هغوی ګوره یاد ساته د دې خبرې نه به خبر شوي چې اخیری پیغمبر پیدا شوی او هغوی دا نه برداشت کوي دا به له مړ کي لہذا دا په پرده کې واپس ولېږه ابو طالب صاحب د څو کسانو سره محمد رسول الله واپس را روان کو مکې مکرمې ته واپس راولېږه په دې کې وایي څه وخت نه و تېر شوی چې اووه کسان چې کوم دی نو راله او د دې راهب دې سوري ته ورننواته د راهب څه ناسو څه خبرې اترې به شوې واپس راهب راووته د دې کسانو څه د دې اوو کسانو څه اسلحه ورسره ده غشي ورسره دي تورې ورسره دي تپوس یې ته وکړئ تاسو د کوم ځای نه رالی چې موږ د روم نه رالو د څه دپاره راغلی دغې رومیانو ورته وویل چې موږ ته خپلو مشرانو هلته کې ووي پادریانو چې د آخري زمانې پیغمبر پیدا شوی دی او په دې میاشت کې به هغه د شام سفر کوي او دا د شام لاره ده مونږ یې په هغه پسې رالیږلي یو چې چېرته م ومونده په هغه ځای کې یې قتل کړي پادري کېنول د خدای بندګانو تاسو په خپله دا اقرار کوئ چې آخري زمانې پیغمبر پیدا شوی نو چې وس الله جل جلاله هغه له پیغمبري ورکوي نو هغه به خپل عمر ته رسی او که نه وی رسی وی رسی وی نو تاسو یې وجلی شئ وی نه بیا خو موږ نشو وجلی وی دویمه خبره دا ده چې تاسو اصل کې د دې ماشوم په قتل پسې نه یې راوتي تاسو د الله سره جنګ کول غواړئ او د الله سره جنګ کولی شئ وی نشو کولی هغه سړي په هغه ځای کې چې کوم دی نو تورې او ورسره چې کوم دی نو ګزار کړه او محمد رسول الله په حفاظت سره چې کوم دی نو هغه مکې مکرمې ته راغی دا یو سفر و د ابو طالب صاحب سره چې محمد رسول الله کړی او الله جل جلاله دا شان داسې ورکړی و چې هر یو صفت رسول الله هغه یو عظیمه سپاره ده هغه یو عظیم باب دی خلکو به ډیر زیات خیال ساته د محمد رسول الله د هغې وجه دا وه چې محمد رسول الله د 12 کالو خو چې چرچه به خوره وه چې دا کار کول غواړي یاره څوک شته دی نه چې د ده حفاظت وکړي یو نوم به مخې ته راته محمد رسول الله محمد ته ووایه یاره هغه ډېر ایمانداره انسان دومره پورې ایمانداري او دومره پورې صداقت او رښتونوالی په محمد رسول الله کې پروت و چې خلکو به د خپل نوم نه وي امین او صادق به ورته وي دا یې وله نوم یې ښودی امانتدار او رښتونی په دومره اوچت شان سره رسول الله مبارک خپل ماشومتوب تیر کړی دی چې جوانو نو یې چا ته تپوس وکړه چې کله محمد رسول الله پیغمبر شو چا ته تپوس وکړه د الله رسوله چې کله ستاسو ځواني وه نو په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې ډنګ ډونګ ډېر زیات و د بهر ملکونو نه به ښځې راوستې د دې سرود او ستار او د څه او د څه دپاره د ګانو بجانو دپاره ډول سنه دپاره
بلکې په قرآن کې الله جل جلاله تذکره هم کړې ده. نو دومره چې کم دی نو هغه خلک په دې ټنګ ټکور باندې مړو. د الله رسول چېرته دې ټنګ ټکور اورېدلی دی په دغه زمانه کې چې ځوان وي. په ځوانۍ کې د سړي څه جذبات. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپله یوه قصه وکړه چې زه کله ماشوم وم نو بیزې به مې ساتلې او حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما من نبی الا داسې یو نبی په دنیا کې نه دی تیر شوی الا رعى الغنم چې هغه بیزې نه دي ساتلي. ټولو انبیا کرامو بیزې ساتلي. د دې وجه ورته ذکر کوم چې دا بیزې په الله جل جلاله په ټولو انبیا کرامو ولې ساتلي. نو وایي حضور صلی الله علیه وسلم ورته خپله قصه وکړه چې یو ورځ په یو کلي کې چې کوم دی نو خادي و واده و او هلته کې د لرې نه دا خلک راغلي وو ډمان ډول او سورنا یې کوله. زه دغې خپلو ملګرو چې کوم دی نو هغه ځای ته بوتلم ماشوم وم چې کله بوتلم نو دا ډنګ ټکور او دا سورنا دا شروع وه او د شپې پروګرام زه ناست وم په دغه مجلس کې و اکدم چې کوم دی نو ماله خوب راغی چې څنګه ورسېدم ماله خوب راغی او زه اوده شوم سخت اوده شوم چې کله راپاڅېدم بلکې ملګري راپاڅولم چې کله راپاڅېدم نو ما تپوس وکړ چې پروګرام به کله شروع کېږي ما ته ملګرو وویل چې پروګرام خو ختم شوی دی خلکو پوزي چې کوم دی اوچت کړلي غاړې د یار سره اچولي او تللي تا ته پته ونه لګېده. ما ورته وویل چې نه ما ته خو پته ونه لګېده. وایي زه په ټکي باندې پوه وم چې الله جل جلاله زما غوږونو ته ګانې بجانې ټنګ ټکور سورنا دا نه راچوله. د دې د وجې نه چې زه ورسېدم په ما خوب تاریکه او الله جل جلاله دکم د سر نه دې پته راته ونه لګېده او خبر تی نشته. د وعدې خلاف ورزي چېرته رسول الله مبارک نه وکړ. دروغ سوال نه پیدا کېږي چې رسول الله مبارک ویلي په دغه ځوانۍ کې دومره چې کوم دی نو په وعده باندې کلک ولاړو مضبوط ولاړو چې په یو روایت کې راځي یو سړي ورسره چې کوم دی نو وعده وکړه چې ته دلته ودرېږه زه یو شی دی کور کې اغستلو خرڅولو په معامله کې چې زه هغه چې کوم دی نو تاله راوړم او دلته انتظار وکړم. وایي رسول الله مبارک په وعده باندې داسې مضبوط و چې ولاړو دا سړی کور ته لاړه وه کار ته هېر شو چې زه به رسول الله لسه وړم کار ته هېر شو بیا ناګهانه په هغه لاره باندې 3 ورځې بعد سړی تېرېده څه کار لته رسول الله مبارک یې ولید. د الله رسول دلته کې څه چل د الله بنده زه تا ودرولم نن زما 3مه ورځ ده چې ستا انتظار کوم تا ته مې ویلي و چې زه به درته ولاړم او ستا په انتظار باندې نن زما 3مه ورځ ده تا ته ولاړم ځکه راتلم ما وی چې هسې نه د وعدې خلاف ورزي وشي. داسې پیغمبر خدای را کړی خلکو به یې داسې خیال ساته دومره خیال به خلکو ساته او دومره زیرکي ورسره وه چې ابو طالب صاحب وایي کله به ډوډۍ ته محمد رسول الله کېناسته ماشوم دی نو ما چرته نه دي کتلي چې رسول الله مبارک د بل چا د مخې نه په سالن کې نوڼۍ ښکته کړي یا د بل چا د مخې نه یې سره اوچت کړي. زما نور بچي به وایي چې سحر پاسېده نو مخ به یې څښا په څښاو په سترګو کې به یې چغې شوي غاښونه به یې څښا شوي وو د خولې نه به یې اوبه بهیدل وي خو ما چرته نه دي لیدلي چې محمد رسول الله په دې ماشومتوب کې چرته په پوزه کې دا خرابي راغل ده یا چرته د خولې نه اوبه بهیدلي یا په سترګو کې چې کوم دی نو چغې راغلي. داسې پیغمبر خدای مونږ تاسو له راکړی دی جوړ شوی پیغمبر جوړ شوی. یوه ادا د محمد رسول الله هغه کومه ادا وه د قاسم نانوتي رحمه الله متعلق راځي په منځ کې یو خبره ذکر کوم. و یو ورځ هغه په دیوبند کې دا حدیث وی چې رسول الله مبارک به داسې ګرځېده بهر په کوڅه کې یو هندو چې کوم دی نو روانو او دا حدیث یې واورېده دننه فورا کلاس ته راغی او قاسم نانوتي صاحب رحمه الله ته یې وویل چې ستاسو پیغمبر به څنګه ګرځېده ته په دې برنډه کې لږ وګرځه. وایي قاسم نانوتي صاحب ودرېده او په برنډه کې روان شو. وایي قاسم نانوتي صاحب ورته وویل چې ما ته ګوره زما پیغمبر به داسې ګرځېده
و چې کله هغه یو څو قدمونه واغستنو هندو چغه وواله وی چې د محمد قاسم د ورکوټي محمد دا حالت ته چې په کم شان سره ګرځي هغه لوی محمد بسنګ هغه په کم شان سره ګرځیده ما ته کلمه وایي ایمان د پیغمبر یو ادا دسی جوړه شوی و محمد رسول الله په یو موقع باندې د خلکو په منځ کې اختلاف راغی چیرې دا کعبه چې کم دینو سزا وران شوی دی دا جوړول غواړي دومره حیادارو محمد رسول الله چې په هغه زمانه کې به خلک بربند ګرځیده سکه جمعات ته به بربند راتله طوافونه به چې کم دینو بربند کول د چا په چا باندې څه کار نه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله تر دی 2 کالته مشر دی دوی محمد رسول الله قصه کوي په خپل چې ماته خپل تر وې چې ته دا غټه اوچته دا غټي درنی دی او ستا صرف لنګ دی په ملا باندې د سنشته د دې چلو کې دا غټه چې په ملا باندې دینو دا لنګ وته کولاو کا دا ته لاندې کېدنو دا وګه به نه خوګي محمد رسول الله ماشوم ورکوټه دی وای چې څنګه ما دا لنګ کولاو کو نور کپڑے خو نه وي زما عورت کارا شو زه بیهوش شم پروتم او بیهوش وم او چغه می دا والا ازاری زما لنګ سړی را منډ کړ زمانه زر لنګ چا پیر ک نو چې څنګه لنګ چا پیر کو نو زه په هوش کې رالم دسی الله جل جلاله حیا ورکړل دا خود سه لګ عمر سیوا کې دوه قصه ده چې کله محمد رسول الله حضرت حلیمه سعدیه خپل کور ته ویول باندې ته نو هغه په خپل قصه وای زمان نور چې کم ماشومان یا نور بکم ما پالل نو چې په کټ کې به مواچاو او په سیزنې کې به مې وتاړه نو ډیر وخت بعد چې بزر عالمه نو دا ماشوم کم خیال کړی لتی وای خپل لتی وای کنه لتی وای نو دا ورانه به چې کم دینو ځان غلط شیندلو دې ماشوم محمد رسول الله ورانه به نور د ځان نه لري کړو خو د دې زنګون نه واخله تر دې ځای پورې محمد رسول الله باندې ورانه پروتو او دا چې کم دینو پرده به چې کم دینو هغه چاک شوی نه لته به هم والی خو چې ورانه به تل رکیدن ورانه به راخ کو د خپل پرده به کو دا په ماشوم تو دسی اوچت شان الله جل جلاله محمد رسول الله لورک بهر حال نو په یو موقع باندې کعبه چې کوم دنو دا ورانه شو او د دې ټول دیوالونه هغه راغوزار شو خلکو دا مشوره وکړه چې دا جوړول غواړي خو څوک ولې د دې وجه نه ورتله چیرې دا کم دیوالونه موجود دي دا وسوک رانه کومګه جوړو نو د یخ نه به صحیح بنیادونه خلک یریده او یریده یو د دې وجه نه ته الله کور دی دا دیوالونه نشورانه ولې سن الله راونیس او د دویم وې د دې وجه نه یریده چې په دې کعبه کې دنه یو لوی اجدها و او محدثین لیکلي دي چې دا اجدها دومره لوی و چې د سخي یا د کټي عمر دا غسرو هغه اجدها چې څوک به کعبه له ورتله نو پورن به هغه اجدها چې کم دینو د کعبه په دې مات دیوال باندې به وای سر یې خوده نو دې وجه نه څوک ورته نشو ورنږدې کېږي بیا محدثین وای دا الله جل جلاله ولې دسی کړي و وای دا د دې وجه نه کړي و چې اشاره کړي و چې څوک دا کعبه جوړ نه کی په اخیره زمانہ کې به محمد رسول الله راځي او زه به حجر اسود د محمد رسول الله په لاس باندې بدی کعبه کې سمومه د دې وجه نه محمد رسول الله چې کله دنیا ته تشریف راوړ په هغه وخت کې هغه خلکو ورانه کړه او یو غټ باز وای راغی چې کله دا اجدها را اوته او سره په دې دیوال باندې کېخو نو غټ باز راغی او دای په پنجه کې ونی ول د اجدها اوچته کړه وسته محمد رسول الله د خلکو اختلاف پیدا شو حجر اسود وای د زمکه نه تقریبا 4 فوټه اوچت دا خلکو په جګړه کوله سرداران را جمع شوي وو په خوانه زمانہ کې وای قسم دسی وو چې د ځان سبه د کور نه د یو کاسه راوړه او پاغي کې به د ساروي وینه و سړی بر روانو پاغي کې لاس کې خوده مطلب به داو چې ګوره یاد ساته دا کار ز کومه او په اینه کې میزان ک کړکړې ده ک خون بها په کې هم کیږي وینه په کې هم تویږي بیا به هم زدا کار کو ار سړی وای دغه چل وخت چې حجر اسود به ز سمومه او ګوره یاد ساته په وینه کې ملاسي خو ده محمد رسول الله ته چې پته ولګي د خلک راجمع کړ مشوره وش چې هر څوک وختي راغی نو عقب دا کار کوي عقب موږ له فیصله کسان مقرر کړ
څه ګوري چې سحر محمد رسول الله را روان خلکو چغې کړې امین 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 جاء الامین جاء الامین جاء الامین امانتدار راغی امانتدار راغی امانتدار راغی خلک محمد رسول الله را جمع د یوې قبیلې د بلې د بلې زه ستاسو منځ کې فیصله وکړم تاسو ته به قبولوئ جی ولې نه قبوله به ورکوټی ځوان دی ګورې والله جل جلاله داسې شعور ورکړی دی زما فیصله دا ده چې دا کاڼی دې راواغستلی شي په یو څادر کې دې کېښودلی شي تاسو ټول سرداران تاسو ټولو قسمونه خوړلي چې زه به دا سموم په دغه ځای کې زه به یې اوچتوم په دې څادر کې کاڼی کېښو ټولو ته یې وویې د دې پلونه ونیسئ سرونه ونیسئ اوچتې که اوچتې که چې کله یې ورنږدې کې اوس یې ماته پرېږدئ په خپل مبارکو لاسو باندې کاڼی راواغست او په حجر اسود کې هلته کې هغه ځای کې چې کوم دی نو ورفیټ کړ ټول خوشحاله شوي ګوره ماشوم څومره لویه عظیمه فیصله وکړه په اخیره کې دویم سفر چې کوم کاو بس خبره ختمومه دویم سفر چې کوم کاو نو دا محمد رسول الله د حضرت شام ته سفر کړی او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د پلار نوم یې خویلید و د هغې سه په سامان باندې دا سفر کړی و هغې ته پته لګېدل وه چې یاره دا ماشوم چې کوم دی دا سړی نوجوان دا ډېر قابل نوجوان دی تکړه نوجوان دی رښتونی او امین او صادق نوجوان دی لہذا دې پیرله چې زه کوم سامان لیږم شام ته نو هغه به د دې ځوان په لاس باندې لیږم دی وایي راوغوښته او خپل یو غلام یې ورسره هم ورسره کړ خپل سامان یې ورته حواله کړه چې دا ویسه شام ته او دا به چې کوم دی نو خرڅ کې چې څه فایده وشوه نیمه به ستا او نیمه به زما محمد رسول الله راغی سامان یې چې کوم دی نو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها راواغسته او لاړ چې لاړ نو دغلته وایي په لاره کې چې کوم دی نو یو راهب هغه راهب دا غلام راونیو او دی غلام ته وی ته یاد ساته ته چې د کم سړی سره ور رواني یاد ساته دا سړی ګوره پیغمبر دی د را روانې زماني د خیال ساته او د یو کرتوت باندې چې کم دی نو نظر کوه چې دی څه کوي نو دغه غلام وای داسې یو په لاره باندې داسې یو ونه نه وه چې کله به موږ د ونې نه تېرېدو او دا ونه راښکته شو نه ده او په محمد رسول الله باندې سلام نه دی کړی د هر ځای نه به د سلامتیا اوازونه راتله او دومره حده پورې چې کله وایي موږ لاړو رسول الله مبارک نه دروغ وویل په کاروبار کې نن سبا خو زموږ حالت دا دی شی په لس واخلو په شل یې خرڅو او دا شل چې کوم دی نو خرڅو الله پاک چې موږ دپاره څه مقرر کړي هغه خو به راکوي خو چې په شل یې خرڅو نو د هغې نه مخکې شل دروغ ورته ویلي دا د افسوس خبره ده دا سودا یې خرڅه کړه واپس چې کوم دی نو راغی دې خدیجې رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوشحاله شوه او یو خوب یې ولید په خوب کې دا ولیده چې یو سپوږمۍ د ځمکې نه راوچته شوه اسمان ته وخته او ټوټل اسمان یې رڼا کړ او بیا راتله زما کور ته راله او زما په غېږه کې راپرېوته ورقه ابن نوفل د دغې زمانې د ټولو نه لوی عیسایي دا عالم اوچت او د ده په رشتهدارۍ کې راته د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها دا وایي زه د هلته کې لاړم تپوس مې ته وکړه چې داسې خوب مې لیدلی دی هغې راته وویل چې رښتیا دا خوب تا لیدلی دی ما ورته ویل چې حوجي ما لیدلی دی وی چې ستا به د آخري زمانې د پیغمبر سره واده کیږي او ته به په نکاح کې راځي زه حیرانه شوم او انتظار مې کاوه د دې خبرې چې کله به یې داسې چې هغه وخت راغی چې د 15 کاله 25 سال شو محمد رسول الله او خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه د 40 کالو وه نو د یو بل سره چې کوم دی نو دا نکاح وشوله پیغام یې ورولېږه نو محمد رسول الله ورته وایي زه په خپله څه نشم خپله فیصله کولی زه به مې د تره نه تپوس کوم تره یې ورته ووایي بلکل ټیک ته ابو طالب صاحب وله چې کوم دی نو هغه نکاح وتړله ډېر خیال یې ساتلی دی ابو طالب صاحب خو د قسمت خبره ده رونو ابو طالب صاحب چې کوم دی د پیغمبر تره دی څومره خیال یې ساتلی دی موږ ورته دا صاحب هم وایو خو په حدیث کې راځي چې بیا هم جهنمي دی ګورې بیا هم څه دی جهنمی دی د خپل آخرت فکر پکار دی څوک دې په دې باندې ګوره نه نازېږي چې زما غټ پټکی دی څوک دې په دې نه نازېږي چې زه 5 وخته لمونځ کوم د الله فیصلې بدلې د الله فیصلې بدلې دي د خپل آخرت فکر پکار خپل آخرت لپاره سوچ پکار دی چې آیا الله به زما سره کومه معامله کوي پیغمبر تر دی تر څومره خیال یې ساتلی خو حدیث مبارک کې راځي د بخاري حدیث دی چې په آخرت کې به د ټولو نه کم عذاب زما تره ته میلاویږي ابو طالب ته
دومره عذاب به ورته میلاویږي چې په خپو کې به د اور پڼې ور په خپو کړی شي یغلی منه دماغه دومره به هغه سخ اور والی چې د هغې پڼو د وجې نه به د هغه په سر کې مازغه خوټ کېږي دا د الله فیصلې دي د خپل آخرت د خپل خاتمې د ایمان د دې سوال پکار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سره نکاح وشوله ابو طالب صاحب چې کوم دی نو نکاح وتړله او بیا وخت تېرېده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ورسره دومره مینه و دومره مینه چې یو پیر جبریل امین راغی تپوس کوي نن زه د وحي دپاره نه یم راغلی د قرآن دپاره نه یم راغلی نن د یوې خوشخبرۍ دپاره راغلی یم محمد رسول الله ورته وایي څه خوشخبري دې راوړې ده نن مې خوشخبري دا راوړې ده چې الله جل جلاله راته ووایي اسمان ته کوز شه او د خدیجې خواله لاړ شه زما پې سلام ووایه او بیا ورته ووایه چې الله جل جلاله فرمایي چې ما په جنت کې ستا دپاره یو ماڼۍ تیاره کړې ده یو محل مې تیار کړی دی او هغه صرف او صرف د یوې ملغلرې نه تیار شوی دی په منځ کې پکې څه ټانکې مانکې دا نشته محمد رسول الله به ورسره مینه کوله هغې به ورسره مینه کوله او د یو بل سره بهترین وخت تیر کړی دی دومره ښه وخت یې تیر کړی دی چې کله وفات شوه نو رسول الله مبارک به د هغې د طرف نه قرباني کوله ذبح به یې کوله او د هغې کومې ملګرې وي هغې ته به یې هغه قرباني او غوښه ورلېږله بار بار به تذکره کوله حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ماله به غوسه راتله چېرې زما په مخ کې د پیغمبر د بلې ښځې صفت ولیکئ نو ما به ورته اکثر وی چې ته ولې دغه بوډۍ بار بار یادې چې دا وختي چې کم دی نو د بوډۍ توب د وجې نه سره شوي دي دا ولې ته بار بار یادې ولې په دنیا کې د دغې وخت یوه دقه یوه ښځه وه محمد رسول الله به ما ته وی چې دقه یوه ښځه وه او د کمال ښځه وه نو دا د رسول الله مبارک د ژوند حالاتو وخت په وخت به ذکر کوو تاسو مهرباني وکئ دا د دې خبرو د اورېدو دپاره لږ مخکې چې کوم دی نو تشریف اوري کوئ صحیح ده